फरिश्ते पूरी ज़ुल्क़दर हालत की इंसान लग्या दा बाज़ी औक़ात फरिश्ते पूरी नेकबख्त इंसान बड़े खुली शक्ल के दे रहमत फरिश्ते पूरी और शकी और बदबख्त इंसान अगर दे अज़ाब फरिश्ते पूरी नो आगा जस्मानी तुमरा मौजूद ज़ुल्क़दर ने सब हालत की नो अल्लाह फरमाई उस वो यहूदियान ईमान न रावड़ी इंजील वर्त दावत वर्क तौरात दावत वर्क कुरान मजीद दावत वर्क वो यहूदियान को ईसा अलैहिस्सलाम ईमान न रावड़ी ईसा अलैहिस्सलाम ने सब दुश्मनान अल्लाह वही हर यहूदी इख्बल मर्ग नमक की ईसा अलैहिस्सलाम इख्बल मर्ग नमक के बाप ईसा अलैहिस्सलाम वादी ईमान हालात बदल सी ईसा अलैहिस्सलाम वादी ईमान وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما بدي آيات كريمات की यहूदियानो काबिल मुसम्मत आमाल और तस्करा मियंस की अल्लाह ताला यो खबर कई व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही फरमाई हर यहूदी और ईसाई कुरान शरीफ चे अहल किताब जिक्र की आगे नब्बा कसान मुरादी यहूदी ईसाई हर यहूदी और ईसाई दा बखामखा ईमान रावड़ी को ईसा अलैहिस्सलाम क़ब्ल मौतिही मख के दे मर्ग दे यहूदी और दे ईसाई अल्लाह फरमाए हर यहूदी और ईसाई दे मर्ग नमख के ज़ुल्क़दर पर हालत की ईसा अलैहिस्सलाम बाने ईमान उसको ईमान न रावड़ी वो चिकल मर्ग तनिस्दीशी ज़ुल्क़दर पर हालत के मर्ग नमख के बदी ईसा अलैहिस्सलाम पर टोल यहूदियान ईमान से और टोल ईसायान ईमान से इंसान च ज़्वंदई हुई और बजोश सेहत की हुई या दे दन ढेर शई न पहेर और दे ढेर शई नो मनलो तो तैयार तो ढेर वर्तवाया लेकिन दे खंदा गई ये तो ज़हनी सोचो विचार और ज़हनी ख्वाब और ख्याल दाए बदल हुई गतौर ता सुमर खबर के नो आगे पे असरअंदाज न गर्जी खुदा मक्का चे कल अलग हालात में चैन सी यानी यो दर्द वर्ता शुरू शी पदे सीना के और दे हुई रही कि जरूरत में दर्द लगे दला नबिया तदे तो हालात या तो ठीक है वर्ता की दे चरोटई द नो दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद बिया कलमे दे हालात बदल शी खुदा रायात शी कब्र रायात शी क़यामत रायात शी दा कुरान और हदीस खबरें च सुमर पर जोता है पूरी खबरें दा से मखदूर और नदामत और बेमानतिया और अफसोस ला सुनम रोड़ी
حالات بدل شي. بیا چې کله ذوالقدن په شروع شي او مرګی داسې په سترګو ګوري، د ذوالقدن حالت کې سړی داسې وي لکه یو سړي باندې ډېر خوب راشي، نو دی وایي دا سترګې مې داسې تر خوبه شوې، نو داسې زنګېږي خوب، نو نه ویښ وي او نه وده وي. نه ویښ وي، مجلس کې ملګرو خبره کړي، هغې خاندي، دی داسې سترګې را تاسو څه ویلې ولې خاندئ، دی پوه نه وي په هغه خبرو باندې، او لږ لږ هغه د خوب نقشې ورته رامخته کېږي. ذوالقدن حالت کې هم سړی دغه شان نه مړ وي نه ژوندی وي. د ژوند چې څومره حالات دي د دې نه یې نظیر کټ شي. او د قبر طرف ته حدیث کې راځي فرشتې ګوري. د ذوالقدن حالت کې انسان لګیا د بعضې اوقات فرشتې ګوري. نیکبخته انسان په ډېر ښکلي شکل کې د رحمت فرشتې ګوري، او شقی او بدبخت انسان هغه د عذاب فرشتې ګوري. نو هغه جسماني دومره بوج وي. ذوالقدن ډېر سخت حالت کوي. نو الله فرمایي اوس خو یهودیان ایمان نه راوړي، انجیل ورته دعوت ورک، تورات دعوت ورک، قرآن مجید دعوت ورک، و یهودیان په عیسی علیه السلام ایمان نه راوړي. د عیسی علیه السلام ډېر سخت دشمنان دي. الله وی هر یو یهودی د خپل مرګ نه مخکې په عیسی علیه السلام د خپل مرګ نه مخکې به په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي. چې کله حالات بدل شي بیا په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ. ہر یو دے اہل کتابنا یعنی ہر یو عیسائی او یہودی لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ خام خواب ایمان ساتی و عیسیٰ علیہ السلام قبل موته مخکل مرگ خبلنا. عیسائی او یہودی چمڑیگی د خپل مرگ نه مخکې به په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي. ویوم القیامت او په ورځ د قیامت باندې یکونو وي به د عیسی علیه السلام علیهم په دوی باندې شهیدن ګواه. عیسی علیه السلام به په دوی ګواهي کوي. چا چې عیسی علیه السلام سره څه اعمال کړي او د عیسی علیه السلام په ژوند کې څه کردار او عمل ده، عیسی علیه السلام به په هغې شهادت. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات أحلت لهم وبصدهم عن سبیل الله كثيرا. اللہ تعالیٰ فرمائی یہودیانو باندے بازی حلال شئینا ما حرام کریو خود سزا پتور باندے. دا شئینا ہو حلال پاکیزہ اس قسم حرمت پکنو خوچ دوی دیر گناہگار دی کورا دا سمرا نارواوی دی پرون راس ذکر کی بار بار بے نارواوی کولے. نو اللہ تعالیٰ دے سزا پا طور باندے بعضی حلال شئینا پا دوی باندے حرام چی دے حلال شئینا طور ننشتے کی. علماء وی دا کم شئینا چی اللہ من باندے حرام کردی دی بدی کی یو نہ یو قسم ضرر خامخائی یا منگا جسمانی ضرر رسی یا دے منگا روح تا ضرر رسی. نو شریعت پا منگ حرام کری شراب مسکت، چرس و افین نزان ساتا، مردارا مخورا، وینا مخورا، خنزیر وخا مخورا او دا سے
دا کوم حرام شیونه چې څومره دي دا شریعت په موږ دا ولې هغه په موږ باندې ناکاره اثر کوي، ضرر رسوي، یا موږ ته جسمانی ضرر رسوي او یا موږ ته روحاني ضرر رسوي. ګوره زهر دي، زهر موږ وایي دا ډېر زهري شی ده، زهر دی. او زهر دا موږ باندې شریعت حرام کړي. کم یو شی چې تا مړی یا د بیماری، حدیث کې د هغې نه منع راغلی، نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن دواء الخبیث، له خبیث دوایي نه نبی علیہ السلام منع کړي. خبیث دوایي داسې دوایي چې هغه تا مړی او یا د بیماری او خرابۍ دی، نبی علیہ السلام وایي دا مه خوره، دا جسمانی ضرر در ورسوي. زهر د چې وخوړل د زړه رګونه به درته کټ کړي، مړ به کړي، یا به داسې نقصان در کې پیدا کړي، ګردې به درته خرابې کړي، نه به مړ یې نه به ژوندی، یې نه به درته خرابه کړي، بل اندام به درته خراب کړي. نو شریعت وایي زهر مه خوره، دا تا ته جسماني ضرر رسوي. درندګانو غوښې مونږ باندې شریعت حرامې کړي. د سپي غوښه مه خوره، د خره غوښه مه خوره، د پړانګ، لیوه، شیر، لومبړ، ګیدړ، فلان فلان، دا څومره د غرش کوونکي حیوانات چې دي شریعت وایي د دې غوښې مه خوره. ځکه چې دغه څاروي او دغه حیوانات دا مردار خواره دي. پړانګ، لیوه، ګیدړ، کارغه، دا ټپوس وغیره دا مردارې خوري او درندګي نه پکې شکونه کوي. نور حیوانات شکوي، ظالمان بدماشان دي. انسان چې د درندګانو غوښه وخوري، انسان کې درندګي پیدا کېږي. بیا خو شکل به د انسان وي، په حقیقت کې به یې درنده، بیا به دا انسان هم مردار خور شي، لګیا به یې ظلمونه به کوي او د خلقو وینې به تویوي. دا پړانګ او شیر چې ده د هغه بل کار نشته. کتاب لیکي وایي دا د خدای رحم ده چې شیر ته خوب ډېر ورځي او د شیر همیشه تبه وي او سر یې خوږېږي. خو دا د خدای فضل وي، که د سر نه خوږېدی او تبه یې نه وایي، چست او چالاک وایي، نو بیا به ورنه په ځنګل کې یو څاروي ګزاره نه وایي، خدای پروت پروت وي. چېرته چې ډېر وږی شي نو راوځي ځان ته څه برابر کړي. خو د پړانګ او د شیر کار دا وي چې هغه یو څاروی پیدا کړي نو بس په دې مرۍ کې ټینګ او د هغې هغه وینه چسکي چسکي چسکي، دا د رګونو مرداره وینه خوري. بعضې اوقات یوه هوسۍ راټینګه کړي یا د غره ویی یا بل بل شی، دا ټوله وینه د رګونو ورنه وسکي او دغسې یې پرېږدي، یوه مړۍ تیکه غوښه ورنه ونه خوري، بس هغه مرداره وینه ورنه وسکي. نو اوس که د دې شیر غوښه انسان وخوري، نو دا خوراک غذا خو په انسان کې اثر کوي. دغه وجه د علما وایي زنانه ته د حیض د بیمارۍ په دوران کې په شنه رنګ کې وینه راغله. زنانه ته حیض بیماري شروع ده، اوس د وینې رنګ خو وي سور، خو دې ته وینه راغله په شنه رنګ کې، په زیړ رنګ کې او په خړ رنګ کې. علما وایي دا د حیض وینه ده، په رنګ کې د خوراک او د مزاج د وجه نه بدل شوی. سړی چې سبزي وخوري، سبزي نو هغه په وینه کې اثر کوي. د دې دا وینه چې شنه شوې ده دا د بار بار د سبزي د خوراک. سړی چې د پسه غوښه وخوري او یو دوه ګنټې پس تشو ته لاړ شي، د پسه د غوښې بوی پکې خوراک اثر لري، دې کې شک نشته. نو د درندګانو غوښې چې انسان وخوري، انسان کې به د درندګي مزاج پیدا کېږي. او انسان خو انسان د سبحان الله انسانیت په ډېر لوی شرف دی. انسانیت د خدای پاک چې موږ انسانان پیدا کړي وو، انسان دومره لوی قیمت لري چې دا ټوله دنیا خدای پاک د دې انسان په خدمت کې اچولی، اشرف المخلوقات. پیغام محمد رسول وایي
وای انسان خو اشرف المخلوقات ته خو بعضې انسان سم دی کلالانو خري دا رښتیا خبره ده بعض کې انسان وي داسې نو اوس انسان ته الله تعالی وایي د درندګانو غوښې مه خوره ته خو انسان یې انساني مزاج لرې پاک او صفا مزاج دی دا مردار زناور چې وخوري ګندګي درندګي او پلیتي والا مزاج به درکې پیدا شي یا به د انسان طبیعت هم داسې جوړېږي چې د دې بل انسان وینه مې جوس کوي او د دې بل انسان اوس حجاج بن یوسف الثقفي دومره ظالم بادشاه تېر شوی نن نه 1400 کاله مخکې 1300 کاله مخکې تېر شوی صحابه زمانه ته نږدې خو نن پورې چې د ظلم مثال خلق ورکوي وایي حجاج فلانی ډېر ظالم دی لکه حجاج بن یوسف 1,00,000 خو صرف علما او طلبا شهیدان 1,00,000 دا صرف په جیلونو کې چې جیل کې به بند او کتوره باندې به یوه سر به ونه کټ دا چې په جنګونو کې یا د په دستخط باندې یا د په اډر باندې په کمانډ باندې چې څومره مړه کړي حساب یې نشته 1,00,000 د په جیل کې دته چا وایي دا ولې ته انسانان دومره زیات قتل کوي ده وایي ما ته دا د وینو خرړاری خوند راکوي چې سر یې پې کټ کړم او دا خر کوي وایي چې حلال کړي نو د ده داسې مزاج اوس دا د درندګي مزاج دی دا د درندګه انسان په داسې نه انسان چې انساني د هغه په چرګه باندې زړه نه کېږي خو د ده دا طبیعت درندګي ولې اخیستی البدایه والنهایه تاریخي کتاب دغه لیکي حجاج چې د موره پیدا شو هډه کومتیازو لارې بنده او د مور سینه یې نه اخیسته جهان وسې پې وکړ د مور سینه نه اخلي نو بیا شیطان دی یو سپینګیري په شکل کې مور ته راغی چې یو ورغومی اعلان کوي د ګډې بچی د هغې د رګونو دا څښا وینه دا ورته دلته په دې تی په دې سر باندې ووهئ او بیا ورته دا تی خوله کې ورکوي نو د رګونو وینه خو مرداره وینه هغه نجس او مرداره وینه دا تی دا مور یې ورته د تی سر دا یې ورته په هغه وینو باندې سور دی یې خوله کې ورکړي نو لومړی خوراک د هغه خېټې ته ګنده وینه لاړه باس په مزاج کې د وینو تویولو کیفیت پیدا شو چې غټ شو نو بس د وینې سره شوق ده نو هفته کې به چې یو دوه مړه نه کړل نو ګزاره به یې نه کېده خارخ به مې لګېدلی وینو سره شوق پیدا شو درندګي انسان کې پیدا شي سبحان الله خدای پاک د انسان خالق د انسان پیدا کړی د انسان په مزاج خدای ډېر ښه پوهېږي نو الله ورته وایي درندګان مه خوره انسان دا د تا شرافت خرابوي د تا هغه پاک او نظیف بهترین باطن او روحانیت خرابوي دا مه خوره زهر مه خوره جسمانی تکلیف درندګانو غوښې مه خوره درندګي درکې پیدا کېږي او بیا راته الله تعالی وایي انما حرم علیکم المیتة مرداره مه خورئ کور کې د چرګ ده غوا ده وزه ده چاړه ورته ونه رسېده او مړه شوه الله وایي دا مه خوره ځکه چې کوم څاروی حلال نه شي او مړ شي دا د رګونو څخه وینه د هغه په بدن کې تقسیم شي ګوره چرګ مړ شي 15 منټه پس په دې چرګ باندې چاړه راښکا یو ساس کې وینم دې نه راځي او وینه څه شي هغه په دې ټول بدن کې وتښتي او د دې غوښې سره ګډه وډه شي نو دا وینه دا غوښې په مرداره وینو باندې خرابه شوه الله تعالی وایي دا مه خوره بیا درکې د دې وینې او د درندګي کیفیت پیدا کېږي دا مرداره مه خوره او ژوندی څاروی چې سړی چاړه پې تېره کړي دا څښا وینه په رګونو کې وي دا ټوله په ځمکه باندې وبهېږي باقي څاروی صاف سوتره پاتې شي بس دا بیا هغه مه خوره د الله نوم پې یاد کا چې روحاني پاکیزګي پکې پیدا شي یو هغه وینه ده چې هغه په غوښه باندې لګېدلې بهېږي نه امړه غوندې وینه یي اوس چې تکه سره غوښه یي سرو جامو باندې داسې کېږده نو جامه سره کړي دا وینه پاک هم ده او حلاله هم ده دا د غوښې والا وینه دی
یو باندې رګونو والا وینه چې ویږي او فرشر کوي هغه نجسم ده او حرام هم ده دا د غوښه والا وینه دا پاکم ده او حلال ده پاکه ده که جامې باندې د غوښه ولګېده او دا ځای سور شو مونځ ورسره کېږي او که غوښه دې د قصاب نه راوړله دا لږ لږ وینه پرې لګېدلې ده ودې نه وینځله غوښه او دېشکي ته دې واچوله پخه دې کړه خوراک یې جایز ده حلاله ده د غوښې والا وینه حرامه نه ده د رګونو والا حرام نو الله وایي مرداره مه خوره ځکه د رګونو څخه وینه د بدن سره ګډه شوې ده هغه چې وخوري بیا د وینې والا مزاج طبیعت کې پیدا کړي انسانی مزاج په درندګي باندې بدلی او بیا الله فرمایي والدم وینه مه خوره دا د رګونو والا وینه دا حرام ده خرید او فروخت هم حرام ده او خوراک هم حرام ولحم الخنزیر د خنزیر غوښه مه خوره ځکه خنزیر مردارې خوري کتاب لیکي چې خنزیر ته خوراک میلاو نشي نو خپله تقاضي باندې خوله ورکوزه کړي خپل ګندګي په خپله خوري د هغه دا ټول بدن نجس وي نجس العین ورته وایي قرآن وایي انه رجس دا خنزیر ګندګي او پلیتي ده دې نه ځان سره دا که وخورې نو طبیعت کې د ګندګي او پلیتي پیدا کېږي او بیا الله څه وایي وما اهل به لغیر الله هغه ګډ او چرګ چې د غیر الله دپاره نظر شوی او د غیر الله په نوم باندې ذبح شوی الله وایي دا ګډ او چرګ مه خوره اوس ګډ ده پاک او حلال څاروی ده او په چاړه باندې د ذبح کوه ګنده وینه یې ولاړه خو د غیر الله دپاره د نظر کړی ده او د غیر الله په نوم د حلال کړی ده دا ګډ د پیر بابا دپاره او د پیر بابا په نوم باندې چاړه د پیر دا ګډ مردار شو علما وایي د خنزیر نه زیات مردار شو الله وایي دا مه خوره ځکه که جسماني ضرر پکې نه وي دا روحاني ضرر رسوي ځکه دا د غیر الله په نوم حلال ده شرکي کیفیت پکې موجود ده چې وی خورې شرکي مزاج باندې په طبیعت کې پیدا شي الله وایي دې نه ځان سره څه عجیبه خالق او مالک ده موږ چې د څه شي نه منې کړي او قسم د هغې کې موږ ته سخت ضرر ده یا جسماني ضرر ده یا روحاني ضرر ده او بیا چې کوم شي نه راته ښودلي چې دا خوره هغه ډېر پاکیزه شی نه دي او هغه ډېر لذیذ او مزېدار شی نه دي او زمونږ جسم او زمونږ روح ته نفع بخش او مفید شي الله تعالی وایي ما په یهودیانو باندې حلال او پاک شی نه حرام کړي خو د سزا په طور باندې نه پکې جسماني ضرر شته نه پکې روحاني ضرر شته خو دوی ظالمانو باندې مې حرام کړل سزا ورکوم سزا سړی خپل کشر ته په غوسه شي او ماښام چې هغه په دسترخوان کښېني ورته یې پاسه روټۍ مه خوره نن تا ته موږ روټۍ نه درکوو حلال خوراک وي پوخ شوی خوراک وي خو هغه ته یې نه ورکوي ولې سزا ورکوي نو الله تعالی یهودیانو ته سزا ورکوي دو شیونه یې پې حرام یو به وایي هغه څاروی نه خورئ چې هغه د خپړې مالک وي دا خپۍ ټوله یوه خپړه وي نوکونه او دا ګوتو والا تقسیم پکې نه دا په دنیا کې دوه سره یو اوښ د اوښ دا قدم نه دا ټوله یوه خپړه وي دا د ګوتو تقسیم پکې نه ګوره که غوا ده که میخه ده که ګډ ده که چیلی ده د هغې دا خپه دوه هډوکي وي دوه تقسیمه پکې یو نوک وي او بل نوک وي دا دوه هډوکي او اوښ دا ټوله یوه خپړه لري او بل مرغابی او شترمرغ مرغابی نه وي د هغې دا خپه ټوله یوه خپړه وي او دا شترمرغ هم داسې شترمرغ به تاسو نه وینئ شترمرغ د اوښ په شکل یو مارغه ده اوچت مارغه ده بلکل د اوښ په شانې شکل او دومره اوچتې خپې دي زما په خیال لکه دې ته ګوره دومره غټې خپې دي موږ یو ځای کې هغه کې لیدلی و چړیاګر کې تاسو لیدلی بلکل د اوښ په شان نه یو خو هغه ورته وایي زرافه ورته وایي زرافه هغه بل شی ناقه دا نعامه عرب ورته نعامه وایي او دا شترمرغ فارسي لفظ دا شتر فارسي ته وایي هغه ته وایي اوښ ته شترمرغ د اوښ والا مرغ دا غاړه یې لګړه وي ورمېږې لګړ وي او دا سینه یې ببره وي
یو خو یې بچی وي خو هغه غټې چې وګورې که نه وایې دومره یې سمه داسې شی بیا غټ شتر مرغ عرب ورته نعامه وایي د هغې نه خپه یوه خپړه وي شترمرغ به نه خورئ مرغابۍ به نه خورئ اوښ به نه خورئ دا اوښ دا د یهودیانو د عربو ته داسې ده که نه لکه موږ تاسو ته ډېر خوند څه شی راکوي عرب اوښ ډېر استعمالوي او موږ ته چې ډېر اوس نری غوښه اوس په 1200 روپۍ کیلو اخلي دا ولې ګرانه ده مطالبه یې زیاته ده خلک ډېر خوښوي صحیح او په افغانستان کې غټه غوښه افغانستان کې نری غوښه ارزانه ده غټه ګرانه ده هلته مطالبه د هغې زیاته عربو کې بیا د اوښ غوښه ډېره ګرانه نو یهودیانو ته یې چې دا د غوښه به نه خورئ ځوانانو باندې یو بل شی ګران ده دا یو قسم بوتل د شټین بوتل سبحان الله چې دې کې څه شی لیدلي دي شټین بوتل دی لکه د ټوټالي شربت داسې خوند کوي خو بس نشو باندې ورکېږي دویم شی چې یهودو باندې حرام شوی و سپینه غوښه وازده دل چربي دا ورباندې حرام شو وایي دا به نه خورئ اوس پخوا زمانه کې خو داسې غوړي نه وو په بازار کې چې دا تیل دی او غوړي دی اوس پکې د جوارو غوړي دی او زیتونو غوړي دی او فلان دی دا یو شی هم نه و دا چربي به یې ویلې کړه او سره غوښه به یې پکې پخه کړه نور غوړي خو نه وو اوس چربي چې ورباندې حرامه کړه نو سره غوښه داسې پخېده نه نو دا دوی ته سزا وه چې دا به نه خوري البته درې چربیانې ورته حلالې کړي درې قسم چربي یو هغه چربي چې قلمو باندې پاسه پرته وي پر دې شکل کې نه څه ورته وایي هغه ټیکری چې هغه په تکې پکې کوي دا وایي حلال ده تاسو ته او دویم هغه واز ده چې هغه د ملا د هډوکي سره جوخته لګېدلي د ملا په هډوکي باندې راشنه شوي خو هغه دومره مضبوطه وي دومره کلک او سخت یې هډوکي پورې چې هغه د هډوکي نه جدا کې نو دا ګوته به خامخا غوسه نو دا بیا د خدای سزا وه چې دا سخته چربي تاسو را لرې کوئ او د قلمو والا کومه چربي چې ده نو هغه خو چې مړۍ خولې ته وړي نو په خوله کې موم شي هغه خوند نه کوي دا بیا سزا وه نو خدای پاک داسې سزا ورکړه حلال شی نه پې حرام کړه بیا دا کوم شی دی چې ورته کولاو کړه په چربۍ کې هغه بیا داسې چربي ده چې بیا د خدای عذاب الله وایي دا ولې وایي دا ځکه چې پوره دومره نارواوي دي چې تاسو واورېدئ یوه ناروا خو نه ده فبظلم من الذين پس په ظلم د هغه کسانو هادو چې یهودیان دي ظلم یې کړی ده حرمنا علیهم حرام ګرځولي مونږ په دې باندې طیبات حلال او پاکیزه شینا احلت لهم هغه پاک شینا احلت لهم چې حلال و د دوی دپاره مخکې حلال اصول باندې حرام شو وبصدهم او په سبب د دې چې دوی به منې کول خلق عن سبیل الله للیار د الله تعالی نه کثیرا ډېر خلق به د الله د لارې نه منې کول واخذهم الربا او بل ظلم دادا واخذهم الربا چې دوی به اخست الربا سود لرا سودونه به اخست سودی کاروبار به دا هندوان او دا یهودیان دا اوسم په تاریخ د دنیا کې په سود کې مشهور دا عالمي غټ بینګونه دا د یهودیانو دا سودونه چې ورته دا ټول پخواني سود خواري دي وقد نهوا عنه او حال دا چې دوی منې شوي دي عنه د دې سودنا واكلهم اموال الناس بالباطل واكلهم او بل ظلم داکا واكلهم چې دوی به خوراک کاو اموال الناس خوړل به دوی مالونه د خلقو بالباطل په ناروا طریقه د خلقو مالونه به خوړل په ناروا طریقه رشوتونه به اخیست جوارګري به کوله دوکې او خیانتونه به کول
ناب طول کی کمای کوا ملاوٹ کوا دا ټول هغه طریقې دي چې د خلکو مالونه ځان ته کېنچ کی خو په باطل طریقه. واعتدنا للکافرین تیار کړی د مونږ کافرانو ته منهم د دې يهوديانو نه عذابا الیما عذاب دردناک. لیکن الراسخون مگر آغا کسان چی مضبوط خلق دی فی العلم پا علم کی منهم دے یہودیانونا اللہ وی آغا یہودیان چی مضبوط علماء عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ دی غمر گری دی اللہ وی دا خلق بیادر بہترین خلق یہودیان مزمت کوئی تردیز ہے بیان دا مکمل رکو. اللہ فرمائی لیکن الراسخون فی العلم منهم اغا مضبوط علماء دی یہودیانو اغا دی پا دی خباستنو کی شامل اللہ ویارا دیر پاکان خلق دی ورسر مومنان ملگری کئی. والمومنون او مومنان اغا مومنان یؤمنون چی ایمان و عقید ساتل دا بما پا آغا کتاب باندی انزل الیکا چی نازل شوید تاتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے قرآن نازل قرآن باندې ایمان راوړی. وما او په هغه کتابونو باندې ایمان راوړی انزل من قبلک چې نازل شوی دا مخکې د تانا التورات والانجیل تورات او انجیل د نبی علیہ السلام نه مخکې نازل. والمقیمین الصلاة او هغه خلق چې د ایمان سره سره قائمون کې د لمانځه دي لمونځ ودروي مونځ کوي نه مونځ ودروي ودرول د لمانځه دا چې په داسې طریقه منځو کې یو خو یې په جمع باندې وکړي او بلې سره د ټولو سنت وکړي او سړی که داسې مات ګوټ منځو کې او په کور کې وکړي په جماعت یې ونه کړي دې ته آداب الصلات او که جماعت ته راشي په جمع یې وکړي او سره د ټولو سنتو یې وکړي دې ته اقامت الصلات. الله وایي منځ ودروي. والمؤتون الزکاة ورکون کی دی فرضی زکاة دی. والمؤمنون باللہ ایمان ساتی پا اللہ باندے توحیدن چی اللہ اکیو دا. والیوم الآخر عقید ساتی پورز دی آخرت باندے آتیتن چی آخرت ورز را روانا دا. اولائک دا هاغ خلق دی سنؤتیهم چی وربکمونگ دویتا اجرا عظیما بطللویا. اللہ وی دا خلق چی ایمان مساتا پا اللہ ورز دی آخرت پا قرآن شریف پا پخوانے اٹولو کتابونو المنزم آداک زکاتم ورک. اللہ وی دا آغ خلق دی سنؤتیهم عن قریب سنؤتیهم عن قریب دیر زر وربکمونگ دتا اجرا عظیما. خدای پاک چی یو اجر تا عظیم ہوئی سبحان اللہ بسمر عظیم خدای ویڈر عظیم اجر ہوئی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.